بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. د سوره بني اسرائیل سموږ فارغ سو سوره کهف مرسکو هغه شروع کو. د دې دواړو سورتو په منځ کې انتهایی قریبي څه دی هغه تعلق دی. مطلب کله یو سورت 12 رکوع دي د بل سورت هم رکوع دي 12 رکوع دي مناسبتونه یو مفسرین څه کوي هغه ذکر کړی. که په دا صورت کې یو سل 11 آیات دي په دا سوره کهف کې یو سل 10 آیاتونه دي او دارنګه د آدم علیه السلام او د ابلیس واقع چې الله پاک بیان کړی ده په سوره بني اسرائیل کې. دغه واقع الله سبحانه وتعالی دلته په عمر کو کې بیان شوی ده. په سوره کهف کې هم دغه واقع په دغه آیت سره وإذ قال ربك للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. دغه آیت کریمه سره الله سبحانه وتعالی وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس په ومه سپاره کې په ومه رکوع کې په دغه آیت سره په سوره کهف کې الله سبحانه وتعالی دغه مضمون څه کوي هغه بیانوي. دغه رنګه په سوره بني اسرائیل کې سبحان الذي اسرا بعبده تورې الله سبحانه وتعالی څه کړی دي استعمال کړی دي چې الله سبحانه وتعالی پاک دی چې هغه په شپه شپه بوتي د خپل بنده. دلته هم د الله سبحانه وتعالی پاکي بیاني الحمد لله الذي انزل على عبده. تمام تعریفونه هغه الله لري دي چې هغه نازله کړی دي پر خپل شي باندې پر خپل بنده باندې. دغه رنګه که د سوره بني اسرائیل آخري آیت موږ ووایو آخري آیت هغه په الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا سره څه کېږي هغه اختتام کېږي د سوره بني اسرائیل. او دلته د الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب سره د دې سورت څه کېږي هغه آغاز کېږي. نو د دې دوه سورتو په منځ کې د مضامین د رکوعاتو د آیتو د ډېر شان څه شته مناسبت هغه موجود دی. او بیا شان نزول مخکې موږ وایو چې مشرکین مکه هغه راولاړ سوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت وس د یهود د مدینې نه وفد واستوي چې هغه نظر ابن حارث او نور خلک پکښې وو چې ورسي د دې دا سړي د نبوت څه کړې دعوا یې کړې ده. یهود د مدینې چې دي هغه څه لري اهل علم دي اهل کتاب دي د هغو څخه څه وکړي پوښتنه وکړي. نو چې دوی ورغلل هغه درې سوال وشول چې دا نوي نبي بعثت سوی د هغه څخه د درو سوالو ته څه وکړي پوښتنه وکړي. یو سوال دا دی چې روح څه ته وایي. دویم سوال دا دی چې هغه سړی چې هغه د مشرق او د مغرب او د ګیرو دنیا څه یې کړی سفر یې کړی چې هغه ذوالقرنین و دغه هم تعلیق څه جنې وکړي پوښتنه جنې وکړي. او دریم سوال چې هغه ځوانان چې هغه ښار وطن پرېښوي په غاړه کې څه سو ځان یې څه کوي پټ کوي دغه واقعه څه وه. د یو سوال جواب الله سبحانه وتعالی په بني اسرائیل سوره بني اسرائیل کې کړی دی چې ویسألونک عن الروح. یهود د مدینې ورته ویلي وو چې دوی به د یو سوال ډېر مختصره جواب درکړي چې هغه د روح متعلق قل الروح من امر ربي تفصیلي جواب نه او د دوه سوالو به څه درکړي تفصیلي جواب درکړي. نو دا صورت تقریبا پر د دوه واقعاتو باندې څه دی مشتمل دي د ذوالقرنین واقعه په دې کې شته او د سوره کهف واقعه په تفصیل سره الله سبحانه وتعالی څه کړې ده په دا صورت کې بیان کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده ورسره وکړه چې سبا به د درو سوالو څه درکړو جواب درکړو او ان شاء الله نه وویل. الله سبحانه وتعالی په دا صورت کې ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا چې ان شاء الله ته نه ویلي نو ته څه مه کوه وعده مه کوه. نو 15 ورځې تقریبا انقطاع وحي راغله. د انقطاع وحي بعد الله سبحانه وتعالی صورت څه کوي هغې نازل کړي او د دې سوالو جوابونه دوی ته څه هغه میلاو سو. او بل خبر دا ده چې دې صورت ډېر زیات فضیلتونه په احادیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړي دي هغې بیان کړي دي. خاص کر چې هغه یو فتنه چې هغه د دجال څه ده فتنه ده چې د هغه څخه د حفاظت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول مبارک و چې هر جمعه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صورت څه کوي هغې تلاوت یې کوي. او په حدیث کې راغلي چې دې صورت سړی څه وکړي تلاوت وکړي الله سبحانه وتعالی د خاص نور د سړي دپاره څه کړي نازله کړي. او 8 ورځې الله سبحانه وتعالی د هر قسم فتنو څخه او د بالخصوص د دجال د فتنو څخه الله سبحانه وتعالی څه کوي هغه حفاظت کوي.
صحیح. او دغه رنګه که پوره صورت سړی نشي ویلی دا پکار چې پوره صورت سړی یاد کړي یا د صورت د اول ابتدایي رکوع یا 10 آیاتو متعلق هم دغه فضیلت نازله شوی دی چې کوم سړی د صورت د 10 آیات څخه کې یاد کړي الله سبحانه وتعالی د دجال د فتنې څخه څه کوي محفوظه کوي. په نور روایتو کې د دې صورت اخري چې کوم 10 آیاتونه دغه متعلق هم د فضیلت شوی هغه نازله شوی دی. او د دجال داسې فتنه ده چې هر نبی خپل قوم د دجال د فتنې څخه څه کړي هغه خبردار کړی دی. صحیح. دجل وایي و دې ته چې هغه د دروغو په ذریعه باندې یا د فریب په ذریعه باندې خلک په څه کې واچي هغه په دوکه کې واچي. دغه وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه 10 درواغجن نبیان چې په دغه امت کې به څه کېږي پیدا کېږي دغه متعلق هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دجالون کذابون تورې څه کړی دي هغه استعمال کړی دي. او د زمانې مثال د مخ ته پر تفصیل لازم بیا به موږ وایو چې دا دجالي فتنه وایي وڅه یو خو دجالي فتنه هغه ده چې د دجال په نامه به سړی راځي خلکو په ازمایش په ابتلا کې څه کوي هغه اچوي. دویم دجالي فتنه هغه د موجوده مادیت پرستی چې د ګردو خرابیان څه ده چړو بنیاد دی صرف خلاصیږي. او دغه څخه هم الله سبحانه وتعالی د حفاظت لپاره مطلب پکار چې مسلمان د دې صورت سره لفظي رب تعلق قلبي رب تعلق او فکری رب تعلق ځوانان څه کړي ځوانان خو چې دې ته فتنه ورپېښه سوله په شرک کې دې څه کول مبتلا کول دي دې فتنې څخه څه وکړي بغاوت یې وکړي هغه معاشره هغه تهذیب هغه ریاست هر څه کړل پرېښول د دې فتنې څخه یې چیرې پناه واخیستله په یو غاره کې څه واخیستله پناه واخیستله چې دغه پر تفصیل په دا اوس موږ ته هم د مادیت پرستي سره پیښه ده قدم پر قدم باندې موږ ته ابتلا او ازمایش څه دی مادیت پرستي وایي و دې ته دنیا موږ ته ډېره زیاته مطلب د معاشره که موږ ته غور فکر وکړو معاشره کې چې ګړی ګړی ورځ ورځ فتنې او ازمایشونه ناخوشګواره واقعات هغه څه کېږي نموداره کېږي موږ زړونه په هغه باندې څه کېږي غمګینه کېږي دغه شاته سبب څه دی چې د دنیا ظاهر پرستی د دنیا مادیت پرستی د دنیا رونق دا خلک څه کوي دا یې اډاپټ کوي او آخرت دې څه کوي هغه ویر کوي. په دا صورت کې قدم په قدم باندې بس د مادیت پرستی چې څه فتنې مخ ته ښکاره کېږي دغه متعلق الله سبحانه وتعالی انسان ته څه ورکوي هغه درس ورکوي. نو د صورت آغاز الله سبحانه وتعالی کوي چې الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. تمام تعریفونه هغه الله لره دي چې نازل کړي دي پر خپل بنده باندې. موږ وویل چې تر عبودیت غټ صفت هغه نشته. صحیح دی چې مطلب د سورې بني اسرائیل آغاز هم الله سبحانه وتعالی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اسرا بعبده تورې استعمال کړي دلته هم الله سبحانه وتعالی کوم تورې ورله استعمالوي چې نازل کړي دي پر خپل بنده باندې کتاب داسې کتاب ولم یجعل له عوجا چې په هغه کتاب کې څه نشته هېڅ قسم کوږوالی نشته په هغه کې هېڅ قسم کجي هغه نشته. د هغه په دنیا کې څه مطلب دا خالي د قرآن حکیم متعلق نه دی دا د دین اسلام متعلق هم راځي. مخکې الله سبحانه وتعالی چې په دې کې کږوالی نشته قیما او دا څه دی سیده دی. د سیده ترجمه هم په دوه تورو سره شوې ده. یو معنا دا سیده دی د مستقیم په معنا باندې شوې په څه معنا باندې شوې ده دویم د دې معنا په څه باندې شوې ده په محافظ باندې شوې ده. په کوم معنا باندې شوې ده محافظ د نگران په معنا باندې شوې ده. ان د قرآن حکیم د هر قسم کږوالي څخه هم څه دی پاک دی. او دویم دا محافظ هم دی څه هم دی نگران هم دی. مطلب دا صفتونه الله سبحانه وتعالی و دین اسلام ته ورکړي دي چې د هر قسم کجروي څخه دین اسلام څه دی کږوالي څخه پاک دی. او دغه صفتونه الله سبحانه وتعالی د قرآن ته ورکړي دي چې د قرآن هم د هر قسم کجروي څخه کږوالي څخه څه دی پاک دی. او دا نگران هم دی محافظ هم دی. نگران محافظ معنا دا دی دوه شان دي یو معاش دی دویم څه دی معاد دی. معاش معنا په دنیا کې موږ عیش ژوند څه کوو هغه تېروو دا زموږ د دنیایي ضروريات هم څه دی نگران و محافظ دی. دا زموږ د اخروي ضروريات هم څه دی نگران او څه دی محافظ دی.
دا کمال الله پاک په دین القیم سره خلاصیږي دین چې هغه سیده دی هغه څه دی مستقیم دی په دین اسلام کې الله سبحانه وتعالی دا خصوصیت یې شدي او په قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خصوصیت کړی هغه یې شدي دنیا دا نور آسماني کتابونه هغه کې تحریف موجود دی یا د الفاظ څه موجود دی تضادات هغه څه دي موجود دي یا په عقیده کې څه موجود دي ابهام موجود دی هغه موږ ورته پر اسراریت او رمزیت هغه څه دی موجود دی مطلب ته عیسایت راواخه په عیسایت هندو مت راواخه هغه باندې عام سړي داسې سر خلاصېږي نه چې دا عقیده حقیقت هغه څه دی لکه مثال درې خدایان برته څه دي هغه یو دی بنیادي عقیده تثلیث ده چې درې خدایان د برته څه دي هغه یو دی مطلب په بل او بنیادي عقیده کې هغه رمزیت او هغه څه دی هغه میسټریس ورته وایي سره په خاصه هغه څه دی دنیا په تمام مذاهب قرآن احکام هم واضح دي عقاید هم څه دي واضح دي او دا قیم دی معنا دا نگران او څه دی محافظ دي دا معاش دپاره هم ستا د معاد دپاره هم نو ولم یجعل له عوجا دا قرآن کې څه نسته کږوالی نسته په فصاحت و بلاغت څه دی ډک دی په الفاظو کې تناقض و تضاد هغه نسته احکام عقاید هغه څه دي واضح دي قیما دا څه دی سیده دی په معنا د چا دی په دوه معنا قیما د محافظ نگران په معنا باندې راځي قیما د مستقیم په معنا باندې راځي دا خپل څه دی سیده دی او بندگان که خدای دې نه کړي هغه د کږوالي خواته ځي هغه هم څه کوي سیده کوي خپل هم کامل مکمله دی او د نور شان هم خپل چې کوم پیروکاران دي هغه هم کامل او مکمل هغه څه کوي هغه جوړي د هر قسم افراط تفرید څخه دی څه دی خلاص دي د احکام د عقاید د فصاحت و بلاغت هر څه پر اعتدال باندې څه دي مبني دي صحیح د کتاب الله سبحانه وتعالی چې پر نازل کړی دي لينذر بأسا شديدا من لدنه چې وبېري خلک دغه ازمایش او دغه فتنې څخه هغه ازمایش او فتنه د چا جانب څخه من لدنه د رب د جانب څخه وي صحیح نو مثال د بأس توري چې راځي د مصیبت او د ازمایش په معنا باندې راځي یو معنا څه ده ازمایش او مصیبت دغه بأس بل معنا به څه ده الملحمه الكبرى بأسا شديدا مطلب یو غټ جنگ څخه هغه څه کی خلک څه کی راوګرځي نو ازمایش مصیبت کته واخلي هغه د دجال څه ده هغه فتنه ده سره په خلاصي دغه څخه موجوده زمانه کې د مادیت پرستی چې کومه فتنه ده دغه څخه څه کی راګرځي صحیح لينذر بأسا شديدا من لدنه صحیح هغه مثال د دجال چې ظهور کیږي هغه په څه کیږي په قرب قیامت کیږي چې موږ هر نبی راغلی هغه د دجال څخه خپل قومونه څه کړي دي هغه ګرځولي دي دجال څه بصور سره هغه درواغ او فریب به دغه څه اتیار به دې په ځای خلک په ازمایش په ابتلا کې څه کوي هغه اچي په موجوده زمانه کې مادیت پرستی ته دجالي فتنې څه دي یو شکل دی څه دی یو صورت دی چې مطلب اوس دا مغربي تهذیب مغربي تمدن هغه علمي پرمختګ وکړي هغه معاشي څه وکړي پرمختګ وکړي هغه دنیایي څه وکړه ترقي وکړه د هغو سره چې کومه هغه عقیده ورسره وله غلط عقیده سره په خلاصېږي یا د هغو غلط معاشرت یا د هغو غلط اقدار او روایتونه سره په خلاصېږي د هغه د معاشي ترقي د وجې یا د علمي ترقي د وجې خلک هغه اقدار او د هغه روایتونه هغه غلط نظام هغه هم څه کوي هغه اډاپټ کوي هغه هم څه کوي خپلوي نو قیما دا څه دي مستقیمه کتاب دی مستقیمه دین دی لينذر بأسا شديدا چې ته راوګرځي د بأس شدید د بأس شدید څخه مراد ته څه مخصوصي هغه مصیبت او ازمایش مخصوصي او د څخه بأسا شدید څخه مراد ته د انګریزي کې تورځي آرمیجیډون شورته وایي هغه د دې تصور په چا کې مسته په عیسایانو کې مسته چې یو داسې دجال به راځي به یو غټ جنګ چې د کتاب الفتن د حدیث په کتابو کې دغه څه ذکر راځي چې بیا به عیسی علیه السلام څه کېږي ظهور به کېږي بیا هغه د دجال چې کومه فتنه دغه به څه کوي خاتمه به کوي نو یبشر المؤمنین
او الله سبحانه وتعالى دې په ذریعه باندې خوشخبري وکړي ورچاته و اهل ایمان ته الذين يعملون الصالحات شغڅ کی عمل صالح کی ان لهم اجرا حسنا شدید پر صدی بهترین صدی اجر دی ماکثین فيه ابدا او دی بچی دا همیشه د پر بچیری په داغه اجر حسن به په جنت کې به صحیح داغه رنګ وینذر الذين شو بیری هغه خلق قالوا اتخذ الله ولدا هغه خلق چې هغه خبره کړي اتخذ الله ولدا چې الله سبحانه وتعالى خپل کړی دی زوی صحیح وزه دې آیت یو عمومي معنا ده مشرکین مکم ته مراجعه واخلي چې هغه د الله سبحانه وتعالى د پاره لوري څه کوي پرشتي لوري څه کوي ګرځولي په عمومي معنا کې يهودم مراجعه نختسي وقالت اليهود عزير ابن الله چې عزير اسلام د الله زوی څه کړیو ګرځولي او کې خصوصي معنا مراجعه واخلي د سمرات څوک دي موجوده مسیحیت دي موجوده نصارا دي سره خاصیش چې هغه د ټرینیټي د دروغ خدایانو څه دي هغه قایل دي چې هغه د درې خدایان چې هغه روح القدس مولا ذلك عیسی علیه السلام او الله سبحانه وتعالى یا مریم علیه السلام صحیح نو وینذر الذين شوبر خلق قالوا اتخذ الله چې هغه دون تجاوز کړی چې اتخذ الله ولدا دا خبره کوي چې الله سبحانه وتعالى زوی څه کړی دي ګرځولې دي مطلب د عیسی علیه السلام تعلیمات هیڅ کله دا نو چې زه د خدای څه یم هغه زوی بیا د پولیس په نامه په دې کې څه راغلی سړی پیدا سو پولیس دا رنګه سړی پیدا سو چې هغه ولاړ شو د تسلیس عقیده په دې کې څه کله واچوله چې خدایان څو دي دا درو مجموعه هغه څه کېږي یو خدای څه کېږي هغه ورته کېږي دغه رنګه د کفارې عقیده دې څه کله ور واچول چې مطلب دې هره ګناه وکړي هغه ګناه د عیسی علیه السلام چې کوم د کروسیفیکیشن سوي دغه په ذریعه باندې دې څه وسول کفاره څه سوه ادا سوه دغه رنګه شریعت دا څه کوي مسخ کوي معطل کوي د حلال د حرام اجازه یو چاته ورکړي هغه پوپ ته څه کوي هغه ورکړي مطلب څه خرابیان وي هغه ګرځي په عیسایت کې هغه څه کوي راوستي دلته الله سبحانه وتعالى مسلمانان تنبیه ورکوي چې د مسلم معاشرت یا د مسلم تهذیب یا د مسلمانانو زیاته واسطه به هغه چا سره هغه به د عیسایانو سره صحیح او مسلمانان زیاته واسطه هم د چا سره هغه د عیسایانو سره ده او مطلب په مغرب کې چې مذهب بیزاری وجود لري د مذهب بیزاری سبب هغه کوم شي دی هغه د عیسایت د منحرف شده څه دی شکل صورت دی چې مطلب هغه کې توحید نسته هغه کې څه نسته شریعت نسته هغه کې هر څوک شاره ګناه کوي دغه څه سوي دي کفاره سوي ده ادا سوي ده هغه کې حلال دي څه کړي دي حرام کړي دي حرام څه کړي دي حلال کړي دي دغه د وجه چې موجوده یورپ دی دغه څه کوم علم ورسره دی دغه علم په سریش کې کوم شی موجود دی مذهب بیزاری هغه څه ده موجود ده او په مغرب کې چې د بهتري کوم کوششونه سوي دي دغه سبب څوک جوړ سوي دي هغه اهل ایمان مسلمانان سوي دي جوړ سوي دي مطلب دا قرطبه چې ورته وایي چې هغه دې څه ورته وایي ګرینیډا ورته وایي کورډوا ورته وایي یا د غرناطه چې هغه ته دې څه وایي ګرینیډا ورته وایي یا دې بل طلا په نامه باندې توریډو په نامه دا د مسلمانانو په اسپانیا کې هغه مراکز چې د دې دلته د یونیورسټیان جوړې کړلې دلته د مغرب څخه خلک راتلو ځوانان راتلو دلته علم عصري تعلیم څه کوي حاصلوي چې عصري تعلیم دی حاصل کړي چې دوی ولاړو چیرې یورپ له د اسلام مذهب چې کوم تحریک دی ریفورمیشن دغه آغاز هم د اسپانیا سوی دی او دغه بعد د احیاء علوم چې کوم د رنسانس په نامه چې کوم تحریک دی دغه آغاز سوی دی هغه چیرې سوی دی هغه د سپین د مسلمانانو د یونیورسټیانو څخه هغه سوی دی که د ریفورمیشن تحریک دی که د رنسانس کوم هغه تحریک دی د دواړو آغاز د مسلمانانو د مسلم هسپانیا څخه سوی دی نو لیکن دغه باوجود د دوی په علم کې د دوی په ترقي کې یا دوی په معاشرت کې مذهب بیزاري هغه څه ده هغه موجود ده هغه سبب څه دی د پولس هغه غلط عقاید یا د حقیقي عیسایت څخه څه
هغه انحراف نو الله پاک وایي ما لهم به من علم چې دا دونه ګستاخي دي کوي د خدای سره درې شریکان څه کوي ګرځوي یا د خدای لپاره زوی ګرځوي ما لهم به من علم نه دوی ته علم شته ولا لآبائهم او نه دوی پلارو نیکګانو ته څه شته علم شته جهالت پر بنیاد کې کبرت کلمة تخرج من افواههم دا ډېره غټه کلمه ده تخرج من افواههم چې د دوی د خلو څخه څه کېږي راوځي او بله خبره دا ده ان یقولون الا کذبا دا کومه خبره چې د کې دا پر دروغ څه ده مبني ده لم یلد ولم یولد نه د الله د چا څخه پیدا شوی دي نه د الله څخه څوک څه شوی زېږېدلی دي ولعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا نو داسې نه باخع نفسک على آثارهم چې د خپل نفس خپل وجود هغه څه کې هلاک کې پر دې باندې ځان څه کې غمګین کې ان لم يؤمنوا بهذا الحديث چې دې ایمان راوړي د صبر خبره باندې قرآن باندې پر دین اسلام باندې اسفا ان د افسوس د وجې ته ځان پس نه کې پس هلاک نه کې ان جعلنا ما على الارض زینة لها الله سبحانه وتعالی وایي چې ان جعلنا موږ ګرځولي دي مع الارض څه شان په مځکه باندې ستا زینة لها دا څه دي د مځکې دپاره څه دی زیب زینت دی لنبلوهم ایهم احسن عملا چې موږ معلوم کو چې کوم سړی څه کوي نیک عمل کوي مطلب د الله سبحانه وتعالی تکویني حکمت دی چې الله سبحانه وتعالی د مځکه د زیب و زینتو د آسایشو د اسودګیو دا څه ګرځولې ذریعه ګرځولې او دې شاته څه تکویني حکمت دا دی چې الله سبحانه وتعالی لنبلوهم ایهم احسن عملا چې الله ته ور معلومه سي چې نیک عمل والا هغه څوک دی صحیح عبد الله ابن عمر رضی الله عنه څخه هغه پوښتنه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې دا احسن عمل څخه مراد هغه څه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وایي چې دا عمل د ذهن درستګي د عقل درستګي د محرمات څخه څه اجتناب او پر طاعت باندې تلوار دا څه ویل کېږي یعنې عمل په نیک عقیده سره کېږي محرمات څخه څه کېږي اجتناب کېږي او پر نیک حال باندې څه کېږي تلوار کېږي دا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته ویل حسن عمل ورته ویل دي دغه رنګه وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا او دغه رنګه بیا موږ ګرځو پر دې مځکه باندې څه نعمتونه دي څه زیب زینت دي څه ترقي ده صعيدا جرزا دا به یو خالي میدان الله سبحانه وتعالی موږ څه کوو هغه ګرځو نو دلته د یو بلې غلطې عقیدې هم څه وکړي الله سبحانه وتعالی تردید یې وکړي چې دا ایجاد دی ایجاد هم څوک کوي د مځکې زیب زینت ګرځولې ده دا هم الله سبحانه وتعالی کوي چې دا اعدام دی دا فنا کول ولا ختمه کول ولا دا ذات هم څوک دی الله سبحانه وتعالی دی مطلب تر آخرت تر قیامت تر ابدا ابدا پر به د مځکه څه نه آباده به نه آبادېدو والا ذات هم څوک دی الله سبحانه وتعالی دی او د فنا کېدو والا ذات هم څوک دی هغه الله سبحانه وتعالی دی